بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحیل دا کتاب دے په بیان د احکام د حیلو کې حیله ستوي دی لیکل دی بین السطور ما يتوصل به الى المقصود بطريق خفي ما يتوصل الى المقصود بطريق خفي مباح هر حیله اغسیز توي چې ته په یو خفي طریقې سره مقصود ته بځان ورسای خو چې هغه طریقه خفیه عند الشرع مباح وی بس اس کتاب الحیل امام بخاری رحم الله په دې باب کې احناف پسې سکسر نه ده پرې خو ده خپل په خیال باندې سکسر نه ده پرې خو او دغه وجه ده چې څومره محدثین دي لکه عمدۃ القاری شو یا نور حضرات شو اغي هم چې کوم دکنه سکسر د امام بخاری باندې نه ده پرې اخر کې چې کتاب الحیل خلاصي نومده لیکي چې امام بخاری د خپل د مقام نه خلاف امام ابو حنیفه باندې بے ځای اعتراضونه وکړه وسره خاوند د کمال دی نو موږ دعا کو چې الله دې معاف کړي کمالات اشتیر الله دې معاف کړي کتاب الحیل مجموعه سره خلاص شي ان شاء الله کتاب په شماري کتاب الخیل چې دغه مولانا صاحبہ اوس دا پته نه لګي چې امام بخاری د دین څه ثابت دی جواز د هیلو ثابت دی حرمت د هیلو ثابت دی اباحت ثابت دی دا پته نه لګي دې پر علما دي چې د هیله په ګڼو قسمونو باندې ده یو هیله ده هغه تدبیر یا هیله لپاره اسقاط د فرائض حرام ده لکه هیله بداسي فقها به خلق کولا لکه یو زید یو کس دی اور هغه څنګه پیسې دي 2 لک روپۍ دي کال به تیرې دوه والو نو دی هغه زکات نه د فرار په تور باندې دی هغه خزه کینو لخپل نو خپل هغه ملکیت خزه ته مک نو خزه باندې غولانه حول خلا نور هغه نو دې ځان زکات نه خلاص کړ 50 روپے پکې راتلې 5000 روپے راتلې نو دې زکات نه ځان فارغ کړ بیا چې حولانه حول یې کال تیر شو 2 میاشتې په واوړې نه خو ته ځواب پیسې راک نه یو بیا ورکړ دا چې هیله حرام ده یو هیله هغه دا چې هغه د امور مباحه او تباغي باندې سړې نزدیکیږي دا هیله جائز ده دا هیله جائز ده یا یو اغم هیله ده چې داغي داسې یو هیلو کې چې داغي نه یو معذور سره بچي دم جائز ده لیکن هغه هیله چاغي سره حکمت شرعي باطليږي كل حيلة ابطلت حكمة شرعية لا تقبل هر غیلا چاغي سره ابطال د حکم شرعي کیږي هغه باطل را ٹھیک شو ځکه چې کتاب الحیل کې دوار استعمالاتو چې د په جواز د هیله پاس کې چې په حرمت د هیله باندې پاس کې فور باب راوړو بابن فی ترک الحیل باب دې په بیان د پر خودلو د هیلو کې هیله په شریعت کې نه کوي وان لكل امرئ ما نوى فی الايمان وغيره ورال انسان له هغه شی ملاویږي چې کوم دې نیتو کې برابر خبره ده چې په ایماناتو کې وي قسمونو کې وي یا غیر د قسمونو نه جی قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص سمعت عمر بن الخطاب يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه باب في الصلاة مولانا صاحبہ دا حدیث امام بخاری راوړی دی انما الاعمال بالنیات باندې
زمونږ محدثین او شراح چې دي هغه دي نه په امام بخاری باندې ونه ردونه شروع کړه چې امام بخاری ترک الهیل بعد قائم کا حدیث انما الاعمال بالنیات راوړه د دې حدیث ته هیرو سره څه نسبت ده دا حدیث امام بخاری په بخاری کې لفظ راوړل او بس کتاب الطهارت صفحه 25 کې امام بخاری دا حدیث راوړل په کتاب الطهارت کې اصل خدا ثابتې چې دا د نیت سره دی تعلق دی امام مسلم دا حدیث راوړل دی په 191 کې نو اصل د کتاب الطهارت کې راوړل او امام ترمذی دا حدیث راوړل دی اصل په کتاب الطهارت کې راوړل لہذا دې حدیث د کتاب الهیل سره هیڅ مناسبت نشته ده او نور علما وی چې نه چونکی ترک الهیل ده نو انما الاعمال بالنیات نه مراد ده چې دارو مدار د اعمال په نیت باندې ده نو چې ته یو کلام کوي پای کې چې ساکم نیت ته هغه نیت معتبر ده جی باب فی الصلاه ګوره بمباری شروع شو بابن فی الصلات باب دې په بیان دا حیلی په بار د مانځ کې فی الصلات معنی پوښي باب دې په بیان د دخول د حیلی په بار د مانځ معنی امام بخاری وی چې احناف په مانځ کې حیله داخله کړی دا هغه څنګه ځان به پوکا مسله دا ده چې تاسو احنافو دا فتوا ده زمونږ دا احنافو دا فتوا ده چې یو سړی خپل مز پوره کی مکمل کی او آخر کی د یو داسې عمل وکي چې هغه د مانزه نه خلاف وي او بالکل متضاد عمل وي او مقصد پاغي سره خروج عن الصلاه په نماز وشو دا زموږ مسلک دی یا څه اور ائمه محدثین وی چې نا الخروج بکلمه السلام فرض دی ځکه حدیث د تحریم او تکبیر او تحلیل او التسلیم او موږ وی چې الخروج بفعل المصلي فرض دی به سره موږ وشو امام بخاری وی چې دی حنفیانو ته وګوره دوی یو چل جوړ ک چالګه خروج په فعل مصلی سره موږ کیږي دای چل جوړ ک چې به ودا سموږ کیږي څه پوښه اجمو قتل نه دای یو چل جوړ ک چې به ودا سموږ کیږي حالانکه پیغمبر اسلام فرمایي اذا احدث نه قبل الله مزد به ودا سوچ حدث نه کړي نو ته خو بیودز شوې نو موږ څنګه وشو نو دوی خو به فعل مصلی سره موږ شو دا هیله شو چې بیودز سره موږ کیږي دا خیال دی نو کرمانی نصیحت داخل یعنی عبارت واسه عمدۃ القاری راغی په کرمانه باندې سور شو او ته چې دا تا چې کوم سوره مراد دلیل دا تا چې کوم خبره کړې دا ستا خبره غلطه ده منګه دا حدیث منګه دا قول خروج به فعل مصلی دا حیله لبعد جواز صلات بالحدث ندا منګه دا قول اغست دي حدیث نه چې دا قلت هذا او فعلت هذا فقط تم صلاتك دې ته چاهیله وي حیله خواږي چې د نس نین مسخ نس موجود دی آیو چې حدیث کې چراغل دي موږ خدای بندا دا فی ابتداء صلات دی فی وسط صلات دی موږ خبره کو فی آخر صلات موږ خوشوي دي کنه موږ خو ارکان پورا کړی دي کنه اوس به به د سیخ کم دی لاله او ته چې کوم حدیث پیش کړي دا ابتداء صلات یا وسط صلات کې دی او موږ چې کوم خبره کو دا فی آخر صلات دا کوم محل خو پیژنه کنه اصل اپس اعتراض نه کوي خوشي یو قال بعض الناس ختم شو وبه قال حدثنا اسحاق بن نضر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى نه قبل الله مز یو د تاسو نه چې به د سوچ د سنی کړی
اے دا حدیث راوړه تاسو به د سموز کوي مګر موږ به د سو نه کوو موږ په ادس موږ پورا کړی دی موږ په ادس موږ پورا کړی دی اوس موږ نه کی یو سړی عمل منافی ځان او باسی نموز شوه دی ها البته دا عمل مکروه دی ناجائز دی گناہگار دی چلو مخه باب في الزکات الله يفرق بين مسلم ولا يجمع بين باب د په زکات یعنی باب د په بیان دا داخلولو د هیله په زکات کې په زکات کې به هیله نه داخله جی والله يفرق بين مجتمعين تفریق په ما بین د مجتمع کې نه راولي ولا جمع بین متفرقين او متفرق کې به جمع نه کې خشیت الصدقه زکات د یارینا جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس انس حدثه ان ابا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفارق ولا يفرق بين مشتبه خشية خو مسله خو تیر شي د مکه ګان ضرورت نشته وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي عن طلحة بن عبد الله ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل راسه فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا قال اخبرني ما فرض الله عليه من الزكاة قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام قال والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله عليه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او ادخل الجنة صدقه وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان فان اهلكها متعمدا او وهبها واحتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. اوس ګورا قال بعض الناس اعتراض د امام بخاری په احناف باندې خو اعتراض به محل ده ګورا مسأله یاد کړه اوله مسله خو ته لوی سړی لوی فقيه او فقه خو تا یاد کړی دا او چې د فقات خوشبویان در نخیږي دا کله ادم دې کنه فقيه خو دې کنه اوس ګورا مسأله دا ده یو سړی مالدارو د صاحب الحق مالدارو او دې څنګه مال وو توجه کا حولان حول یعنی کار چې پورا کېده دغین لګ مخ کې د دې مال ضایع شو نو په دې زکات نشته ٹھیک ده لیکن په فقہ کې داوم لیکلي دي چې چر دې صاحب الحق دا مال ضایع لوجه د خوف د فرضیت د زکات نه د په زکات ورکړي فقہ زموږ د لیکل یادونه چاته چې دې مال ضایع کی قصدن خوف د فرضیت زکات نه نو دې به زکات ورکړي او چې مال ضایع شو نو په دې زکات نشته مثال وسنګي اګه دې مثال او د رستمه مسله د دو مسلې یو د خاصه تعدد کړي چې ما په دوه درې اعتراض وکړو شی یو دی مثال وسنګي لکه دا صاحب الحق مالدار شه دې زی نصاب دی پروس کالی ربیع الاول کې دې څخه 5,30,000 روپے وي چې زیقات راغې نو 5,30,000 روپے وي اوس دی وی کې چردا صاحب الحق وی یره کې ربیع الاول ته پاتې کیږي دا پیسې نو زکات ورکول غواړي راشه ملک ته پاتا بن حجم فرض شو زده حج داخلو کې زکات په پاتې شي دې د زکات په ځای حج لاله نو آیا دې په دې عمل سره دې فرار اختیار کړ د ادا د زکات نه امام سے فرمایي چې دې ځان د زکات نه خلاص کړ مګر زکات کې په دې ما زرګونه راتل دې خو 5,30,000 پورا په حج کې لګول دی او فریضه په ادا کړه چې دوه میاشتې پس په دې د زکات فرض ادا کېدل نو دې دوه میاشتې مخکې خو حج وکړ لہذا دا فرار من وجوب زکات نه دی ٹھیک شو
دیم صورت لکه مثلا یو سره او تقریبا زکات 2 میاشتې پس فرض کیدون کړي کور کې جنکه بالغ شي وي دیوی یرا زکات سره بیا مال کمیږي هغه 2 میاشتې وروسته د جنکه پیغلی شي وي دي زدیله څه سامان د واده تیار کما چې دوی ودونه پکې وکما دا فرار منل زکات نه دی دا حضرات دي ته فرار منل زکات وي زموږ مسلک دا دی چې یو وجوب ادا دی یو سبب وجوب دی سبب وجوب چې کوم دی دا نفسي نصاب دی او رجوب بعد الحول دی دې ځکه موږ ته کله اعتراض کوي و یو طرف ته خطا سو حنفیان اډو پوي نه وای و یو طرف ته تاسو وای چې لکه زکات پر کی پس حولانه حولنا او دی باندې کال نو تیر شه مال تباجو زکات بنشته او بل طرف ته چې تا حولانه حولنا مخکي چې چا زکات ورکو زکات وشو تناقض نه پوښي لا میاش مخکي زکات ورکی زکات کیږي او کی میاش مخکي مال تباجو زکات نشته عجیب کار دی مونږه نیک بخت خود خو نو یو کنه خو مشران ورته نیک بخت خو په مطلب د احناف پویږي نه کنه لازم نه وي ګور مشران داسې لیکل بر خلکو اېنی وغیرہ مسلک حنفی باندې په نشوتا یو سبب وجوب دی د چې تقدیم د زکات کی دا بنابر سبب وجوب دی او چې دې کال نه پس زکات ورکی نو دا په وجوب ادا سره لا په دې باندې پادا واجب نه وکنا نو چې ادا واجب شوی نه دا نو فرار نه زکات څنګه را اوس وکي دا ورته دیوی وقال بعض الناس او بعض علماء وی چې زینم نشما غسه دي نه بعض الناس فی سنمیات و میات بیرین په 120 خانو کې حقیقتانی دو حقیقی فین آلکها متعمدن کچر دے حلاکی پتا متسرا او وحبا یا ابخی چاہتا لکه خود تمالو بخا او اختالا یا تدبیرو کا سنگا لکه لونه پیغله شوی او رغیله سامان وقت دواتو آغستا یا حجو کا فرار من الزکاة نو فلاشی آلے زکاة دا تخصیدون کے بدیش شئی نشتره اوس منگا ویو چې دا حیله نه ده زکه چې یو سبب وجوب دی یو وجوب ادا دی وجوب ادا خو په پس او دا اهلکن دا ستا په موږ باندې تعصب دی دا اصل کې هلاکه دی دا هلاکه دی اهلکه نه دی او کې اهلکه شي په خو موږ د وجوب قائل یو خو تا حنفیان باندې اسی اعتراض باندې پاره د کلمه د اهلکه ذکر کړه جی وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا امام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرع يفر من صاحبه يطلبه ويقول انا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يتزاب يده فيلقمها فاو يعني نوړی بکی دی لاس لرا خلد ام دی مار اجدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب النعم لم يؤتي حقها اذا ما رب النعم کله چراشی مالک تصاورو داس سره لم يؤتي حقها تصاورو کی حق نی ور کړي تسلط علی یوم القیامه نو اجدا به مسلط شي یا دا ساری به مسلط کړي شي تحبط وجو باخفافها د دې په مخ بغیر په خو سره وقال بعض الناس في رجل له ابن فخاف ان تجب عليه صدقه فباع بابن مثلها او بغنم او ببكر او بدراهم اقتران من الصدقه بيوم وقت يعلم فلا شيء عليه وهو يقول ان زكى ابله قبل ان يقول الحول بيوم او بسنه جازت عنه. ګوره دا بل اعتراض وکړه خدا یو اعتراض هغه مخکنه دی اوس بل اعتراض کوي خار بعض الناس حدیث پیش کې چې چا زکات ورنکړه دا ساوري به پر مخ باندې ګرځي مخ کې روانه وي قال بعض الناس انا فوي فی رجلن په بار دغه سړي لو ابلون چې دیو خانو فخافت یریدان تجب علی صدقه چې په دې باندې به زکات واجب شي فبا ببل مثلها د داو خان خسکل په نورو خانو باندې نو پای هودانه هول نشته ایمن هول ندراغله یو او به بقر یا بغوانو دغه په خان چې سلو پینځوي پای کې زکات ته ګډ دی
افغان چې دیرشي روپای کې زکات تسخیر دی نو دی هغه 15 خان خرج کړو افغان واغستل افغان 28 واغستل یا 29 واغستل پای کې زکات نشته او به درایما یا په درایمو خرج کړو خان خرج کړ په درایم باندې او درایم نصاب د زکات ته نه رسیدل فرار من الصدقه پوښ کنا بیومن حولان حول یو ورځ مخ کې و احتیالا فلا شی علی اوسوی احتیالا بطور حیله مگر د احتیال قید دا تاسو د ځان نه لګاو او احناف دې خبري قائل نه دي احناف داوی چاله که وجوب ادا شه دي بعد الحول دي نو کې یو سره د حولان حول نه مخ کې زین کې راشي چې دا خوان په غوانو بدلوم یا غوان په ګډو بيزو بدلوم یا دیلا فکارو خان خاص یا ځان له کور جوړوم نو دې ته خو فرار من الزکات نه وای یو دیمه خبره عمدۃ القاری او ناشنا خبره لیکل ده وای ګوره دا یو عقلمن کولی شي دا خبره چې پیزو او خانو کې بسی شي زکات بسی شي پیرا یو ګډ د یو ګډ قیمت زیاته کې د پیزو خانو ها پیزو خانو اوس کې یو سره پیزو خان هلاکی د یو ګډي په خاطر دا قصاقل دی یا سوچ کو بګاوي دیوی په پیزو خانو کې بګډه ورکوم راځ د خاني هلاکم لا حول ولا قوت الته کې چې نه په یو خبر چې لاس ګډي کی او دې چې کوم د جناب علي هغه یو وخت چې کوم د یو ګډي لپاره حلال کو درای ک دې ته څو فرار نه وي منګوي مسأله دا سدا چې د وجوب ادا نمخ کې نصاب کې تبدیلی رااله نو زکات په ساقطيږي دې ته هیله نه وي فرار من زکات نه وي او دې خبره چې توای او یقول زکای بله کې دې زکات ورکې د وشانو قبل ان يحول الحول بيوم يورز مخي او بسنه اجازتن هو تناقض باندې پوښوي وای کې دا حولان نه مخي یورز مخي تبدیل په مال کې راشي زکات ساقطيږي او بل خواته وای کې چې صدقه الفطر د اختر نه مخي په پیزمه پښبګو باول د روجي ورکې هم جایز دي او کې زکات د کال نه مخي ورکې هم جایز دي الکه څنګه جایز چې واجب نه دی نو زکات څنګه واجب دا ادا شو ځان باندې پوښي چې پتا باندې حولان حول نمک کې زکات واجب شوی نه دی نو ادا د واجب څنګه رااله تر باندې پوښي مګوي جناب یو وجوب دی او یو وجوب ادا دی یو وجوب سبب دی نو سبب وجوب خود نفس ملکیت سره راغی البته وجوب التراسی پاتې شو نفس سبب وجوب سره تقدیم د صدقې خو تم قائله لکه تا په دغه بخاری جلد داول کې 205 کې د صدقې په باس کې نو ویل فطرانی کې یو سره صدقات الفطر هغه مخ کې ورکونه جایز دی حالانکه تم به وجوب ادا کوم د اختر پر اساس خدا تقدیم ته قائله دا موږ چې تقدیم قائلو نو دا د سببیت په بنا باندې وجوب ادا په بنا باندې نه ٹھیک شو چلو ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس انه قال استفتى سعد بن عبادة الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل كان على امه توفيت قبل ان تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسه عنها بس یعنی مور باندې نظر او وفات شو حضرت نے تپوسو کو نبی علیہ السلام دا نظر له پورا کا بیا اعتراض راغی وقال بعض الناس اذا بلغت الابل 20 ففي بعض الناس اذا بلغت الابل 20 کله چې استاو خان شلوي ففي 40 فان وابا قبل الحول او باها کی چرته او بخدا د کال مخیا خرج کی فرارم زکات نه پته او احتیالم خوش کنا لسقات زکات فلا شعر پتا زکات نشته وکذالک ان اتلفا فماتا فلا شیء فی مالی نو نشته اوس مطلب ته ځان بوله وای کی یو سری زکات مال وو واغی کی تبدیلی رااله ٹھیک شو یاد اسره مرشه نو پای زکات نشته او الته سوای حدیث کراغه
چې مور مې مړوا نظر وو حضرت نظر ولا پورا کا ته پس مرګ زکات نشته او نظر نو موږ وی د زکات قیاس په نظر باندې دا قیاس مال فارغ دی د دې وجنا چې نظر سره نظر حق العباد دی او زکات حق الله دی ٹھیک شو یا دا نظر چې دا انسان په ځان باندې په خپل لازم کړی دی البته وجوب د نظر دی او دلته خدا زکات او دا زکات چې کله نصاب کې نقصان راغې امر خارجي په بنا باندې نو سقوط راغې دا نه چې اسقاط کړ دې دا سقوط دی جی باب النبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهر قلت لنافع ما الشهر قال ينكح بنت الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكحه او اخته بغير صداق وقال بعض الناس اختار حتى تزوج على شهر فهو جائز وشرط باطل وقال في البصره النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعض الموت والشهر جائز والشرط باطل ګوره دا بل مسله ده نکاح شغار باندې مسله تیر شوې ده چې نکاح شغار څه ته وایي اوس دا مسله ده چې دا یو سړی نکاح شغار وکي خپل لور استاد زوی لور کې او تا خپل لور دغه زوی لور کې او په مابین د دې کې مہر ني دته نکاح شغار وکي اوس د نکاح شغار څه حیثیت دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې نکاح شغار باطل دی دا نه صحیح دی بس نه دي شوی امام شافعی سے وایي امام مالک فرمایي چې نکاح شغار وشو او د خزي او د خاوند په خپل مابین کې خلوت نه راغلي دا واجب الفسخ دی امام مالک قول کې نکاح شغار وشو اور د خزي خاوند په مابین کې خلوت نی راغله واجب الفسخ دی خو چې خلوت راغې نو فسخ نشي کېده ان نکاح شو احناف وی چې نکاح شغار دا جایز نه دی خو کله ګوره کی کله دا عقد واقع شو نو ماری مثل به واجب شي اوس د دې سو قائل دي چې نکاح شغار جائز دی مګر هغه نکاح چې پای کې نفي د مہر وی دا جائز نه دی چې فرضاً عوامو کې داسې نکاح وشو دا بطلان خو په عدم مہر سره چې د مہر په دې مہر مثل فیصله وشو او تسلیم شو نکاح وشو ولی دا عدم مہر یا نکاح بی وزل بزا دا نکاح شرط فاسدو او زمن فریضہ شروط فاسدو سے نکاح باطلی کی نا نکاح صحیح دے شرط باطل دے چې دا شرط باطل ہمارے مثل بدل شي نزاعی ختم شو تو پوښوي دا مسله وا اوس دی وی قال بعض الناس ان احتالا کہ اس نے دا تدبیرو کی حتی تزوج الشغار فهو جائز والشرط باطل نو من خو احتال نه وایو ګوره مولانا صاحب چې چر دا هیله شي کنه نو هیله خو اله چې خاوند ته پکې فایده ملاو شي نو تعالی په دې کې څه فایده ملاو شي تا چې نکاح شغار کو تعالی په فایده ملاو شو ته حنفی نو چې حنفی نو تعالی خو فایده ملاو نه کنه شو چې ستا خلوت راغن په مار مثل د واجب شو فایده نه مارمس کې دی چې کتاب مہر تړلې او د مارمس لک روپۍ وي او چې کتاب مہر تړلې په 50000 دی په دې کې صحیح شری مولانا سیوا فرار د مہر نه دی پوښو کې یو عادتو کې چر داسې نکاح واقع شو شغاری دا د شغار شرط باطل شو او مارمس له باور کوي وان تفتغوا باموالکم باندې عمل راشي تکشوا اس بات جو دا بڑا خبرہ وقال فی المتت النکاح فاسد و شرط باطل په مطلق مبارک وی چې نکاح فاسد دی شرط باطل دی من اول ورته وی چې دا من توخیا چې زمون امام ابو حنیفه ویلی دا عبارت اول من توخیا چې امام یوسف سے ویلی
دا عبارت او خیمونتا چې امام محمد سے ویلي ته چې وای چې نکاح فاسد شرط باطل دی دا مونږ ته اوخه چې امام ابو حنیفه ویلي امام یوسف ویلي امام محمد سے ویلي البته یو قول منسوبه الی ظفر دی توجه کا ساجد یو قول منسوب الی ظفر سے دی لیکن هغه قول منسوب الی ظفر دا څنګه دی امام ظفر وی کہ یو سړی نکاح وک الی مدت معلومه یو مدی معلومه پوری نکاح وک ٹھیک شو نو دا مدی معلومی شرط باطل دی نکاح صحیح دی دته متنه وی نا پوهه سره پوښ کنه او چې نکاح تړه هغه خځه ته یاره دی یو کال د پاره زتا سره نکاح کوم یا یو میاشت د پاره زتا سره نکاح کوم اوی زر ٹھیک ده او په دې کې مار مقرر شو امام ظفر سوی دا نکاح الی مدتن معلومین دی الی شهرین دی یا شهرین دی دا شهرین دا قید دا شرط باطل شو او نکاح صحیح هو او دا قول ظفر سے دی او تا مونږ سره واړو وقال بعض المتت والشغار جائز وشرط باطل او دا د سره څنګه د قول شته نه دا احناف قول نه دی چن المتت والشغار جائز وشرط باطل چې شغار متجائز دي او شرط باطل دي موږ دا صحیح نه ده خود موږ وی ظفر سے وی چې نکاح موقت شو توجه کا چې نکاح موقت شو دا شرط موقت باطل او نکاح صحیح او کې دا نکاح په صورت شغار واقع شوی وو دا نه چې واقع کا چې واقع شوی وو شرط باطل مار مثل واجب چلو ماخي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن عن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعه النساء باسا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر عن لحم الخمر الانسيه وقال بعض الناس يختال حتى تمتع النكاح فاسد وقال بعض النكاح جائز وشرط باطل قد مر باب ما يكرم من الاحتيال في البيوت ولا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكراء بس دیکھ منگا نیوخا باب بیان د مکروہیت احتیال په بيو کې څنګه ولا يمنع فضل الماء او من د نکرشي پاتی وب زائد وب ليمنع به فضل الكلا چفتا غي سره زیادت د وخو منکه څه مطلب لکه مخکې دا مسرت تیر شوی دا چې یو کوي دی او رغینه چاپیره واخه دي او واخه کې خو اشتراک د ټولو خلقو دی اوس ای وخونه ته خلق منکه نو څنګه منکه دی وخو سره ستا کوي دی او ته چې لکه خپل ساوري به زما کوی لنه راولي اوس مقصد تا د وبونه منکول نه دي سنه منکول دي کلا نه منکول دي نو الکه د ابونه منکول دا حیله د وخو فاضلون منکول جایز نه دي کله چې تانو فاضل وی اغینه من جایز نه ده نو د وخو نه غوډری کولا من جایز نه ده نو دا حیله شو او د خدمت وتایلی چې ته حیله جوړای خلق د وخو نه منکای لوجدا منکول د ابونه دا جایز نه دي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الارن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل القلاء باب ما يكره من التناجش بس دا مخه مسرت تناجش پارول چې سودا نه کوي او تناجش کوي دا حیله ده لکه اوس یو شیخ خرڅه او څوک اخلي نه او تخپل مرګري توای یارته به قیمت اچھا خاص جاتا ہے بچدان سودا وشي دا ناروا ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش باب ما يكره من الخلاف في البيع وقال ايوب يخادعون الله كانما يخادعون ادميا لو تول امر عيانا كان اهون عليه ګورا مسله دا چې دا خدا چې کمای نو دا په پټي کنه دوکې او دوکه خو الله سره حرام ده نو بندګانو سره حرام ده نو معنی ایوب صاحب چې کوم خبره کې ډیر عجیب کوي باب ما ينامل الخداع في البيع وقال ایوب سختیانی وی یخادعون الله سره دوکه کوي خپل ګمان کانما یخادعون ادميا
ویا کی داسې دوکه کی لکه سره چې بنده سره دوکه کوي بنده کو دوکه کیږي خراب نه دوکه کیږي اوس مخ کی وای لو اتول امر عیانن که یو سره یو خبر لرازی مخامخ نو کان احوان علیا دا په ما سانوي مانس شو په پټه سره دوکه کوي او په زړه کې سینو مخامخ راشه دا توبېخ دی توس مال دوکه راکې او هغه کې ته په پټه مال دوکه راکې خامخه کې دوکه ورکې مخامخ راشه چې پته ولګي مال دوکه خوشې نه دی ځکه چې دوکې کې زما پتا باندې ګمان د خې خبره دی او ته چې کوم دی مال پکې دوکه راکې نه داخله ده جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخسر في البيع فقال اذا ما يتفقل لا خلاف باب ما يمنع من الاختيار للولي في اليتيمه المرغوبه والا يقبل صداقها ګورا کمال د بخاری دی دې ته توجه کا چې دا سحر ګل دی اور د دې په پرورش کې یو یتیم پاتې شو چې هغه خاوند د مال او د حسن او جمال ده اوس دی وی زدي سر نکاح کوما او دې اغیلا غ صداق نور کې چې کوم داسي حسین جمیل جنایلا په عرف کې او په کلی کې کوم مار ملاویږي د داسي جنکو مار مثلا 50,000 روپے دي او دی ول 100 روپے مار کی اوس دانی کا په تنقیس د مار سره په صورت ته جنې مرغوبی دا حیله ده لپاره د اسارول د مال د یتیمی نو دا جایز نه ده حیله شو کنه یتدی جنې سره نکاح زکه کوي چې دا مالدار ده او ته چې نکاح کوي چې دې د مال ما څخه پاتې شي او البته حقوق زوجیت پورا نه ورکړي دا نکاح تعالی جایز نه دی او کته دې مال بقا به پر نکاح کوي خو په شرط تکمیل د حقوق زوجیت نه بیا به جایز دی تو یې دا خو زمای تر لور دا مالداروم دا خستوم دا زه ته نکاح کوم چې بل څه او بل سره چې دل په مار کې لک روپے کې زمر لک روپے ورکو اماله به دو فی دي شي جایز ده لیکن چې چرته اغیله حقوق زوجیت نو ورکه تکمیل مار ځان نور حقوق او سر داخله ده د مال قبضه کول دي پاره ده مداخله حرام ده او قد مره دي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري كان عروة يحدث انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها وان خفت الا تفسدوا فليتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حل وليها فيرغب في مال وجمال يريد ان يتزوج بأدنى من سنة النساء فنهوا عن نكاحها الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق ثم استفتى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث دا تفصيلي حديث ما كتير شجي باب اذا كسب جارية فزعم انها ما تنفق زيا بقيمة جارية البيتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون بالقيمة ثمنا وقال بعض الناس الجارة للغاث ولأخته القيمة وفي هذا ګور علماء کرام دا بل مسله ده او دا دې په بل یو طریقې سره په موږ پیش کړي مسله دا ده یو سړیو سحرګل نو او دی د عبدالجلیل نا ویزا غصب کړه ویزا تختوله دې دغه نه ویزا غصب کړه عبدالجلیل چې د قاضي مخ کې دعوت دایره کړه چې سحرګل ویزا غصب کړي دا سحرګل وی چې جی ټیک دا ما کو ویزا غصب کړي وا هغه ما نمړ شو ولا ورسې سیدونو شمړ شو امر شو قاضي سے فیصله وکړه چې الګ غصب کړي خو دی وکنه عبدالجلیل قیمت سو 1000 روپے قیمتو دی ور بعد قاضي والا 100 روپے ورک عبدالجلیل لا چې کوم مالک د ویزو فیصله وشو او چې قتل نو برج دې بازار ته ناویزه ورسره روانه
نو آیا دی دا ویزا دا سهارګل دی ویزه مالک شو کې نشو بس او د دې مسلې د بارا یو بل تمهید کېده حنفی تحقیق دار چې قضا د قاضي ينفذو ظاهرا و باطنا یو قاضي فیصلو کی دا فیصله د قاضي ظاهر او باطن په دواړو لحاظ سره دا نافذ کی بشرطی کی چې د قضا مقابل ني څنګه لکه چې دا قضا دخیل په حق د غیر کې ني دا قضا دخیل په حق د غیر کې ني لکه یو خزه دا تاسو ته په نکاح داوا کړی دا هغه د بل خاوند خزه دا خدا تعالی جایز ده اوس به قضا د قاضي نافذيږي په مال درا یا او منظر باطنه دې قاضي فیصله وکړه چې دې داوی زمړه ده هغه په قیمت فیصله وکړه دیتا داوی ز پکې نه ژوند دی و دې دروغ وي اے قضا د قاضي نافذ شو دې پیسې واغسته توجه کا اوس د عبدالجلیل داوی ز نشاغسته واپس ولی کہ دے ویزه بی لازم بشی سے اجتماع دا بدلینو هم اصل او هم جائی قیمت او اجتماع دا بدلینو پا ملک واحد کی جائز ندی لہذا ویزه دی شو پیسی دی شو بس دا څنګه صورتو دا یو صورتو دا څه کوي ما یو صورتو امام بخاری سے ابراغ اعتراض په احناف باندې کو وای چې دوی د خلقو د جنکو چې کله سړی په مين شي نو دغه د سارو لپاره دا هیله کړی دا چې عبدالجلیل په ویزه باندې ښا سارګل مين شوی دی خو هغه په خرڅی نه نو دې دغه تختی او دعوت مرګ بیوږي جو اعظم شوال سرکار قاضی ری آپ فیصلو کی چاله کا ویزه مړل له عبدالجلیل مالک له پیسې ورکړي وې دادی حنفیانو د یو معشوقي سارول د پاره چل جوړ کړي دي مګوي دا چل نه دی دا خو خدای بندگان سری یو وقوعي جواب دی لکه یو نږدې زمانہ کې الکان جنکه او تختولې نو من خوې کنه چې بیکو په نکاح نه کیږي ولیانو ته حق د فسخ مشته او چې جنې او تختوله او جنې آزاد وا او لاره تک کې نکاح وکړه د غوانو مخ کې ٹھیک شو نکاح وکړو شو نکاح ها او یو ته حق د فسخ پاتې او څنګه جرګو کو الکه نکاح شوی د آزاد جنې وکنه لکه استاد جګړه سره کوي سپریږي چې په کار کې نه جوړه شو اوس بل څه موږ دا نو چې داسې وکړي موږ چې وشینو داسې جی اے ګورا اذا غصب جاریتن یو سره دی ادي چان جاری لاندې کی غصب کی فزامان نامات بیا دا او که غاصب چې دا مړ شوی دا فقضیه بقیمت الجار المیتات فیصله وکړه قاضي په قیمت جاری مړې سموجدا صاحبها او بیا مونږه دا ویزا مغصوبه چا صاحبها مالک دې فیله دا جاری چادا دا مغصوب منه دا ويرد القیمت او قیمت په واپس کی ولا تكون قیمت ثمن او دا قیمت به ثمن ني د چا په مذهب امام بخاری په مذهب اوس وی وقال بعض الناس الجار الغاصب وی احناف جاریه د غاصب دا ولی لاخذ القیمت دی قیمت اغسطه دی ٹھیک شو اوس وی وفي هذا احتيال او په دې کې حیله ده لمن د پاد دغه چا اشتها جاریه رجلن چې دغه مين راشي په جاری دی او سړی لا يبيوا چا په دې خرڅینا فغصبها واتل بها بنا ماتت نو غصب دي کی او بیا دې عذر پیش کی چې مړ شوی دا او د قاضینا حتا یا خود رب قیمتها تر دې چې مالک قیمت والی فیتطیب الغاصبین غاصب پر بدا حلال شي تیشمنی سے ما فیتطیب الغاصب غاصب جائب تو غیری نو دوی پاکی چالرا غیر جاریه دبل نبی علیہ السلام بی اموالکم علیکم حرامن ستاسو مالونه په یو بل حرام دي بی اجازه تا نمګ اجازه قضا د قاضي سره نه کړه ولکل قاض لواء یوم القیامه او هر دو کا باز پار به جنډه د خیانت فرض د قیامت مسلې پوښوي ما کړه وهي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لكل غدر لواء يوم القيامة يعرف به باب النبي قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشركم وعندكم تختصمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعد فاقضي له على ما رحم اسمعه فمن قضيت له من اخيه شيء فلا ياخذ فانما افسر له قطعة من النار. باب في النكاح. باب دې په بیان د حیلې په باره د نکاح. جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا اسلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تجب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف اذنها قال اذا سكر بس مقصد د حدیث دا شو چې یو جنې باندې یو جنې سره نکاح په جبر نشي کېده. صحیح شو اذن به غواړي چې باکره اذن به غواړي او اذن د باکری نفس سکوت دے دا مسئلے کی اشکال نشتے اس دے اعتراض کی ویا وقال بعض الناس ان لم تصادم الذكر ولم تزوج فاختار رجل فقام شاهد زور انه تزوجها برضا فاثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم ان شهادتها باطل او قلبات ان يدعها وهو تزويج صحيح. اس اعتراض تو کیدا امام بخاری اعتراض دا کوي چې ګوره حدیث کې راځي چې یو خزي سره به اجازت نکاح جائز نه ده. یاد شو او اذن دای سمات ته اوس وی قال بعض الناس مسله دا عبد الجلیل یو جنې او تختوله تیشو او هغه جنې چې ونه دې سره په نکاح راضی نه و دې د قاضي مخ کې داوا وکړه او تو ګواهی ځان له پیدا کړه. قاضي مخ کې داوا وکړه جنې منکر ده راضی نه ده خو دې داوا وکړه د قاضي مخ کې جدا زما خزه دا او زما په نکاح کې دا نکاح شوی دی. قاضي ورته حاصل بینه دو ګوان راوړ چې دو ګوان رال آی وی جی منګه گوي کو چې دا جنې چې کومه ده دا د عبد الجلیل خزه ده او دا دې منکوحه ده. حالانکه عبد الجلیل ته پته وا چې دا زمانه وا دی ګوان ته پته وا چې موږ په درو گوي کو. ٹھیک شو اوس چې قاضي فیصله وکړه د قاضي فیصله خو په ظاهر وي چې بینه پیش کړه مدعی عبد الجلیل بینه پیش کړه ګوان ته پته چې په درو گوي کو. قاضي فیصله وکړه چې یې عبد الجلیل نو هو تزویج صحیح انا بذالک صحیح دی وای توحید خپل کار سره پورا کولیش. مطلب امام بخاری اعتراض کی چې یو خوا پیغمبر سے فرمائی چې بغیر اجازت نکاح نه کیږي او دیم خوا تاسو وای چې خزه مکرهه وا هغه خزه ناراضه وا او سړی او تختوله ګوان دروغ پیش کړ او بادشاہ مخ کې گوی رااله او بادشاہ فیصله وکړ چې نکاح وشو. حدیث کی وایي چې اذن بغواړي او د تجویز نکاح وشو لہذا احناف ته حدیث مخالف. منګوي اصل کې تاسو څنګه د حدیث روایت نه درسېدلې تاسو څنګه د حدیث روایت نه درسېدلې. حدیث روایت دا دی چې داسې یو کیس پیښ شو غالي سے چې فیصله وکړه په ګواهانو چې دا خزه عبد الجلیل ده دا خزي علي سے توی چې اوسه پورې خود عبد الجلیل خزه نو ما او دې می خوښ نو هر وخت دی وښه دې می خوښ نو اوس چې تاسو فیصله وکړه نو زه څیک شو زما خوښ نو اوس چې تاسو فیصله وکړه زه دې خزه شو. علي سے ورتوي چې ما ته نه دې خزا کړي ما ته دې خزا نه جوړه کړي دې دو ګوانو ته دې خزا کړي دې دو کسان چې گوي وکړه نو قاضي فیصله خو په بیني سره ته دې دو ګوانو ته دې خزا کړي. نمن امام بخاری سے ته وایو تاسو هغه د علي فتوا نه رسول الله رضی الله تعالی باندې اوس پوښوي. قال بعض الناس اعتراض کی پہناو باندې علم تستاذ البکر یو سره بکری نه اجازه نه غواړي ولم تزوج اور هغه په طریقې شری نکاح نو کړي فاحتاج رجل دې سړي تدبیر وکړه فاقام شاهد زورن
قاضي په عدالت کې دوه گواهان د درو پیش کړل چانو تزوجها برضاها چې دې سړي دې جنې سره نکاح پر آزاد جنې کړې دي فاصبت القاضي نکاح چې گواهان شل قاضي لیکل چې او د دې جنې شو خزه شو اواز زوج دې سړي ته پتا وا چانه شهادت باطندا گوي باطل ده فلا باسا ګنا نشته دي خاوندا ايتها ولي او تزویج سيونا اوس منګوي چې دا د حدیث نه خلاف نه ده خدا آزاد وا خدا پردې حق کې نه وا آزاد وا گواهان پیش کړ قاضي فیصله وکړه قضا د قاضي چې دا پر آیا باندې نافذ کیږي ظاهر او باطن نن کما قال علي رضی الله عنه جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الفاطمه ان امراه من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهه فارسل الى شيخين من الانصار عبد الرحمن ومجاهد ابن جاريه قال فلا دا مخیر تازوات ویلې په کتاب النکاح کې یو جنیوا د جعفر د اولاد دا تخوفت ان يزوجها وليها یریدل چې په نکاح ورکې دی لره ولی په یکارت په دې حال کې چې بد ګړل یعنی یو ولی په نکاح ورکول او د دې خوخه نه وا فاصرت لا شیخین من الانصار دې سره ولګه هغه تو بډاګانو مشرانو علماو ته چې عبد الرحمن رضی الله عنه بل مجمعو ابن جاریه تیشو کنا دا دوار نسید جاریو جاریه دی خود نوم دی قالا نو دی دوار ورته فلا تشین مېریګا مانس پتاسو جبر نشي کوله فإن خمسة بنت خزام بشک خمسة چوا لوط خزام انکها ابوها دا په نکاح ور کړ دی پلار ویا کاریاتون دی بد غنل فرد النبي صلی الله علیه وسلم ذالک حضرت دغه نکاح رد کړو قال سفيان اما عبد الرحمن فسمعته يقول عن ابي ان خمسة عثمان تو وکړه امام بخاری سے دا روایت راوړ چوغورا دغه جنای نکاح مکرهش اکران شو حضرت دغه نکاح رد کړ اکران شو حضرت نکاح رد کړ مګر حضرت قاضیو نکاح ول رد کړ دلته قاضی په گواهان نکاح ثابت کړ نو قضا د قاضی نافذ په چا باندې رايو باندې جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اي حتى تستعمل ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف يزنا قال ان تسقطها وقال بعض الناس ان اختار انسان بشاهد يزول على تزويج امراه ګور بعض الناس ان اختار انسان بشاهد يزول کما روایت ده حیلو کی یو انسان په گواهانو د دروغ سره علا تزویج امراه سیبن بامرها چې دې سړی دی سیبه سره نکاح کړی دی په اجازه ته خزه سره ٹھیک شو فاصبت القاضی نکاح یاو والزوج یال انه لم يتزوج قط فانه يسو هذا النکاح دا نکاح ول جائز دی ولا باس بالمقام له معها او ګناه نشته په پاتې کې دوه دې سړی دی چې نه سره امغه چې قضا د قاضی شو محل شو او قضا د قاضی سره شو نکاح شو قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي ملائكه عن زفان عن عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستاذن قلت ان البكر تستحيل قال اذنها سمات وقال بعض الناس انها بي رجل جاريه يتيمه او بكرا فابت ان هویه مراد ده چې چر مینا وا شوق د یو سړی یو وینځي جنې یتیم سره یا باکری سره جی فقال فجاب شاهدي زوره على انه تزوجها فادركت فرضيه اليتيمه فادركت نسمانه چې دا جنې ته خبر ورسید یا دا جنې بالغ شوا ادرکت جنې بالغ شوا فرضيه اليتيمه جنې راضي شوا فقبل القاضي شهادت الزور او گواه قاضي د گواهانو دروغ آیت هغه قبول کړه چې و دا گواهان خو دروغ خو قاضي ته پته نه چې دا دروغ دي ٹھیک شو اول زوج یعلم بطلان ذلك حلل الوصي او درې صورتونه یو دي اګه تا یو جنه وکړه انا بالغ وا ستا خیال دی ورته ستا یو جنه خوښ شو هغه نه بالغ وا یا باکر وا لیکن هغه تاسو نو سیدل تا د قاضي په عدالت کې گواہی پیش کړه چې دې دوه کسانو مخکې ماده سره واده کړی دي چې قاضي تاسو کو جنې بالغ شوم او په مچوال سرکار سره قاضي شوم بس قضا د قاضي سره جائز میا بیوی راضی ته کیا کرے جی باو ما یکرهو من اختیار المرأة مع الزوج والذرائع وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
باب دې په بیان د مکروهیت د حیلې خذي خاون سره و زرائر په بنو سره وما نزل علی النبي صلی الله علیه وسلم او بیان د آیت صورت چې الله په خپل پیغمبر علی ګل دی مانسوا آغا حضرت حفصی او حاشی توجه ده حاشی اور حفصی حیله کړی و د نبی علی السلام د نکی ناستو د زینب بنت جاش سره په دې باندې چې خلی نه دی بغافرو ذائقه مخصوص کیږي ټیک شو مولانا سیوا نو دا حیله کړی و خدا مناسبه نه و او هغه حیله شو کنه دا یو حیله شو چې دې کور ته ډیر نه دی الته غبین خوري غبین زاړه دي او هغه بیا ستاسو د خلی ذائقه خنه راځي او په دې روایت کې د امام بخاری نه ساو شوی دا چې زینبی په سوده لیکل دا جی اکل سوده وی کله حفصه وی حالکه زینب وا جی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامر عن هشام عن ابيه عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب القتل وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصه فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس فسالت عن ذلك فقيل لي عادت امرأة من قوم عقة عسل فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربة فقلت امام والله لنفتعلن له فذكرت لنفتعل اشياء بيوي من بخام خديل پارس تدبیر کو فذكرت ذلك لسودا حالانکہ دا سودا نو سوکا حفصه وا وقلت اذا دخل عليك فإنه سيزني منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه ريح دا خبره په حضرت بد لګی دا چې دا غینه مخصوصي نامناسبه وي فإنه سيقول سقطني حفصة شربة عسل فقولي له او دا ګور سقطني حفصة نو سوما زینب وا دا زینب بنت جاش وا لکه 792 صفحه کې چې کوم روایت راځي 792 صفحه کې نو الته کې چې تا مشوره د عاشیه او د حفصی په منځ کې وا او صاحبۃ العسل سوق وا زینب رضی الله عنه نجمان جی جرست نحله العرفتا جرست رس راخلو شیشه دی مچو د عرفت او دا یو بوټی نوم دی وساقول ذلك وقوله له انت يا صفيه وذكر قول انت يا صفيه حالانکه دا یا سودا پکار دی واقع سره تکل چې صفیه پکور کې غبین دي بیا څنګه صفیه وای ته دا کاتب غلطیاں دي جی فلما دخل على صدر قال تقول صدق والذي لا اله الا هو لقد كنت ان اناديه بالذي قلت لي كنت قريب او جما حضرت आवाज کړي په خبر چې تا راته ویل دي جی انه على الباب فرقا بينك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اكلت مغفرة قال لا قالت ما هذه الريح قال سكتني حفصة شربة غسل قالت جرست نخله العرفتا فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على سفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على سفية قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت له حرمنا بن کا حضرت باندې کبینا قلت له اس کو تی چپ څنګه ور چاته نه وای خدا هیلا وا خدا مناسب نو جی باب د په بیان د مکروهیت د حیلی د فرار نه د مرض د طاعون نه دا په مغازیو کې تاسویل دي حضرت عمر بادشاہ شو او مقام سرخ تو رسیدا او د شام مرید اراده کوونکو چاوته چې په شام کې وبای امراض تمزا عمر سے وی چې نزه خو بزم او زکه چې ست تقدیر کې سلیکلی نه وي صحابه کرام را جمع شو حضرت عمر سے فتوی چې حضرت سے ویلو چې ځای بناو کې یې نو ځای بتنا ناغو چونکی ته په مقام سرخ کې شام دغه مخ کې دی او کمزې کې چې بیماری ده تاغي ته خو داخل یې نه لہذا بهتر چې واپس شه حضرت عمر سے واپس شه دا یو هیله جایز ده نه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سارة
فلو أن الوباء وقع في الشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. خرج عمر بن سرع. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر عندما انصرف من حديث عبد الرحمن وبه قال حدثنا ابو اليمان قال أخبرنا شيبان الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجه فقال رجز أو عذاب الرجل به بعض الأمم ثم بكي منه بكية فتصاب المرأة وتأتي الأخرى. فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس بس باب في الهبة والشفعة، باب دې په بیان د هبه او د شفعه، یعنی مکروهیت ته هیله په هبه کې او مکروهیت ته هبه دا مکروهیت ته هیله او د تدبیر په باب د شفعه کې. او مسأله چاله کې یو سره چاته هبه وکي په پاغه هبه کې واهب لرا په خپل هبه کې رجوع جایز ده او کې جایز نه ده. ٹھیک شو کنه؟ نو هغه مسله امام بخاری ذکر کړي او علماء کرام وی چې واهب لرا په خپل هبه کې د موهوب له یا د موهوب عنه نه رجوع جایز ده کو پسو کی سوا د وو سيزونه نه. او هغه فقهای کرام ذکر کوي چې وو سيزه څه دي دمو حذاقه هغه په جمع دي پس کې په دمو حذاقه کې او دا د فقہی کتاب د تاب ویلي او دا و شو دمو حذاقه پیژنې کنه دمو د دال نه ده او دال نه مراد زیادت متصله ده. لکه ته چاله زمکه ورکی دی شبیر عمل له زمکه ورکی چې دا زمکه یو لس مرلې ستا شوي دی په کې ځان لګټ یو ورزول ایرای کې خدا اوس تعالی رجوع جایز نشو ځکه چې زیادت متصله ورسره راځي دا دال شو. بس څه دی میم دی میم نه مراد موت احد ما ده واحد مرشی یا مولو مرشی نو میم راغی دال شو میم شو دم او عین راغی عین باندې پیژنې عین څه ته وایي چې راغه تبدیل راشي عاشه بدل شو پای کې بیا چې رجوع جایز نشو. یاد دم او د عین مراد عوض دی، عین مراد عوض دی. لکه ما تاریخ موبایل درکړې دی هپتن تامل په هبه کې موبایل راکې یا شیشه دراکې هبه کې نو اوس رجوع جایز نشو. نو شو درې شو دم او دال زیادت متصله میم موت احدهما عین عوض. اوس رسبا خازاقه خروج نشه خروج الملک شه ذا زوجیت شه تیجگان مویشه با سشه زوجیت شه او دارنگی رسو چیجا پاتی شو ها پاتی شو نغا علاقت شو او قاف دا قرابت نشو قرابت محرمیت حذاقه شو کنه قاف د قرابت نشو ها د هلاکت نشو. داوود زونه دي چې د محذاقه چې ته شی ورکی او تعالی رجوع جایز نه ده. بس هغه دی وزینو کې هغه نه علاوه رجوع کول شي. د محذاقه رجوع جایز نه ده باقی زینو کې جایز ده. ا ترتیبا نه پوښښ کنه دال میم عین دال زیادت میم موت عین عوض قاف قرابت محرمیت ذا زوجیت عین عوض دغه حذاقه او قاف قرابت ها هلاکت جی. قال بعض الناس إن وهبه بدلا القدير من أو حتى ما كسى عنده سنين واختار
في ذلك ثم رجع الواحد وفيها فلا زكاة على واحد منهما. قال أبو عبد الله فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. یو منٹ اوس ګوره حیله په هبه او شفیع کې مسله یاد کا. امام بخاری داوی چې احناف مذهب دا دی چې دا عبدالوارث کم دی د څنګه لک روپۍ وي او دې دا لک روپۍ شبیر احمد ته ورکړي پای باندې دینه زکات لا او چې کال پس هغه ورته هبه کړی نو په دې باندې سنونو مازیو زکات نشته ده ولی نشته ده دې د لاس دې لاس نه ورتلو اوس وګوروي دوی وای چې ګوره رجوع فی الهبه وکړه او رجوع فی الهبه حرام ده مگر رجوع فی الهبه حرام نه ده مکروه ده مناسب نه ده. وقال بعضنا ان وهبه یو سره چاته شیو بخي الف درهم او اکثر حتی مکه سید دو سنینا او دا موهوبه دایبه موهوب څخه کلونو باندې وا ټیک شمري سبا وقت تعالی فی ذلک ثمر جلوایب فیها او بیا دی چلو ک او وای په دې بیا کې رجوع دایبه کې رجوع کوي فلا زکات علی واحد منهما پای باندې ذکر نشته چې دغه د لاس وته او پتا مې سنن مازیو ذکر نشته چې تاسو نه وا مګوي دا چل نه دا صورت ته کچره داسې کوشي نو دې سو حکم دی جی. قال ابو ذر فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبة واسقط الزكاة. وبه قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا سفيان عن ابي سفيان عن كلمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه ليس لنا مثل السوء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شبهة في كل ما لم يقسم واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق او لار پکې بدل را بدل شي. وقال بعض الناس شبهة بالجوار ثم عمد الى ما شدد فابتلوا وقال ان استردارا فخاف ان ياخذ الجار في الشبهة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشبهة في السهم الاول فلا شبهة له في باقي الدار وله ان يختال في ذلك. ګوره دې کې مسله یاد کړه حدیث اومګه مخ کې ویل دی هر څه کې شوفه شته وذا وقاتل حدود شي او صرفت الطرق شي بیا شوفه نشته. اوس دې اعتراض کی اول لفظي معنی بیا صورت کې وقال بعض الناس احناف وی اشفت للجوار حق د شفیع گاونډي ته حاصل دی بس ثم عمدا الى ما شدده بیا قصد کو دی حنفی طرف د ار اغسی تشدده چې دی شفیع له مضبوطی خی مضبوط ک بدلایل سره شدده اچ مضبوط کی نو فابتلون بیا باطل اول چې اشفت للجار اشفت للجار اشفت للجار بیا د جار شفای باطل کړه هغه څنګه وقال بیان د ابطال وقال ذی حنفی وی ان اشترا دارن یو سره کور واخلی فخاف یاخذ الجار بشفا او دې یریږي چې دا گاونډي بنانه په شفا واخلی فاشترا سام من 100 سام بیا دې کور کې یو برخ واخلی د سلو برخونه ثم اشترا الباقی او بیا دې باقی واخلی وکان الجار الشفعه فی السام الاول دې گاونډي له خو شفوا حق شفیع په سام اول کې فلا شفعه فی باقی الدار تو باقی دار کی شفا ختم شوا ولو ان یختال فی ذلک او دې دا جایز دي دا وسنګه صورت دي. اوس په کې څوک یو په ظالم کونو ګوره دا سوی ظالم دی ٹھیک ده دا سوی دې لوی ظالم دی د دې په دې گاوند کې عظمت راځه دا اجو سره اخلي خو دې پرېږي دي نه نو کې دې اخلي نو دې جار دې دې بای جار دې دې پوجي د جار شفقه کوي دلته دې غریب لپدې ځکه کوټي اغستو ضرورتوم دې دې غریب واخلي دې کور کې دې مالک نه دې په کور کې دا کور به تقسیم کی او شل مرلی دي یو مرله به مبهم واخلي یو مرله واسطه مبهم واغستا بهستا په دې کور کې یو مرله مال په لک روپے راکا هغه استا شو اوس دې گاونډي ته پته ولګی دا چې دې سړي زما په گاوند کې خو مرله زړه مرزه مرلی سره سکو مرله سکو هغه په کوم ځای کې د ما سره جوړي نه جوړي او شو کنه ندی شوفو نه کړه نو دې چې مرله واغستا نو دا مشتری دې بای حصدار چې په دې مبیا کې په شرکت په حق المبیا
پس هغه نه نور لسمرلې دی واخلي نو د جار حق باطل کا اوس مطلب پوښوي زندرانا اوس امام بخاری وایي چاول دوی چا شوبۃ الجار او بیا شوبۃ الجار باطل مګوي دا د دنیا ضرورت دي بای سره غریبي ورغه یریږي چې ما باندې بس سره شوفو کی نو دې دا ظالم د شفیع ابطال لپاره یو حیله اختیار کینو دا جایز ده او دې کول شي لہذا دا په دې صورت باندې مثلا شو چلو ما به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن ابراهيم بن مسعود قال سمعت عمرو بن الشريك يقول جاء مصر بن محرم فوضع يده على منكبه فانطلقت معه الى سعد فقال ابو رافع قال للمسور الا تامر هذا ان يشتري مني بيتي الذي فقال لا ازيده على 400 اما مقطعه يقدم اما منجمه قال كسوار 500 نقدا فمنعته ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقب ما بيعتكه او قال ما اعطيتكه قلت لسفيان انما من لم يقول هكذا قال لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع الشبهه فله ان يختار حتى يدخل الشبهه فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها اليه وګور دا بل طریقه ده ګور دا د جار د ظالم د جار شفا باطل بسنګوي مثال بعض الناس زارات ان يبيع شفتا یو سره اراده کوي چې دې ان يبيع شفتا امراد به نس شه دې ان يبيع شفتا چې دې سکی الک زائل کی شفا خرچی کی نا ان يبيع شفتا زائل کی حق ته شفه فلو دل جائز دي ان يختار چې دې تدبیر کی تبدیل چې باطل کی شفا هغه څنګه ما توکیدا فیاب البائل المشتری الدارا بای دې مشتری دی بای مشتری باندې کور خرڅ او بخي ورته لکه دا ما تعالی کور په هبه درک په ویرو شوفنه کی فیحدها او چې کله دا بای دې مشتری ته دا کور او بخي فیحدها بیا دغه چار دیواری جوړه کی ويدفعها الیه او بیا دې مشتری ته حواله کی ويعوض المشتري 1000 درهم او بیا دا مشتری ول درې په وخت کې 2 روپے ورکی دا جائز ده ونه شو څنګه عبد الجلیل خبرو عبد الجلیل بای دې دسمه کې مالک دی سارګل باندې زمکا دې او بخلزه کې جریده چې عبد الوارث به قبضو کی دې ورته لکه دا کانال پټه ماتا ته او بخ هبشوا ایبولی پیرشوا وځای ته پته چې دا وی باندې شوبه نکېږي بیا دی باعث چلو کو چې دی موهوبینا چاپیره چار دیواری وکړه دیوالی ولا جوړ کړ چار دیواری وکړه پلاټ کې بیا ورته چې اوس مال دې خرچا 0 روپے راکا حالانکه دا خرچا مال ارز د 0 روپے وا دا جایز شو وعبد شفی باطل شو او دا کله کله کی دا جائز دي جی وبه قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسر عن عمرو بن شرير عن ابي رافع ان سعد صاوم بيتا ب400 مسقال فقال لولي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار وحق بسقبه فاتيتك وقال بعضنا ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبتل شبهه وهب لابن صغير ولا يكون عليه يمين ګور دا مسله توکیدا قال بعض الناس ان اشترى نصيب دار توجودا یو سړي واغست برخه د یو کور فاراد ان یبتل الشفعه بیا د اراده کوي چې د شفیع حق باطل کی وابر ابن الصغير د ازمکه خپل ورکی بچی توبخي ولا يكون علی یمین شفعه پنه کی مثلا عبد الجلیل نا سهارګل ازمکه واخلي چې څنګه واغستا سهارګل دو ځامنو یو پرېتور یو ماشوم بچیو نابالغ دی ورته چې دا د نابالغ بچی ته مو بخله او د نابالغ بچی په هبی باندې شفا ول لګي په دې شفا نه کیږي ځکه نه کیږي چې ته عبدالواحد چې ته شفا کې جاره نو تبا د حق د شفی دی پاره او دغه تحقق دی پاره به ته قسم ورکړي چې ته قسم وکړې چې د ازمه کتابن تاسو په سو رسیدلې دا تا په سو رسیدا او قسم خو ځان له ورکول کی نابالغ نه ورکول کیږي
دې خو به نابالغ ته وکړه او نابالغ له قسم ورکول کیږي نه هر څه شوبې باطل شي صحیح شو بس دې ځکه ته زما بس دې ورته